چې دا قرآن یو پیغام دی، یو تبلیغ دی، یو دعوت دی. کم خلک چې د دې قرآن کریم نه خپل امام او رهبر او رهنما او پیشوا جوړ کړي او د هغوی اورنه بچونه قرآن عظیم الشان وګرځي او د هغه د ژوند فیصلې د قرآن مجید مطابق وشي او د هغې د ژوند یو مرحله د قرآن کریم د فیصلې مطابق شي، نو دا دنیا کې هم کامیاب دی او آخرت کې هم کامیابي ده. او چې کله بظاهر باندې دعوا د قرآن د منلو او بیا رسمونه، رواجونه، کاروبار، معاملات د هر څه د اغیارو په طریقه باندې وي، فیصلې د اغیارو په طریقه باندې وي، عدالتي نظام د اغیارو په طریقه باندې وي، تعلیمي نظام د اغیارو په طریقه باندې وي، د قرآن مجید سره تعلق صرف د ختمه پورې او تبرکه پورې وي، نو قرآن مجید صرف تبرک د قرآن نه راغلی، قرآن مجید صرف خپلولو او المارۍ کې خودو تلاوت د قرآن نه راغلی، بلکې دا یو دستور زندگی ده، دستور د ژوند دی او دستور د حیات دی، د پوره زندگی د انسان د پیدایش نه تر مرګ پورې څه کېدونکي دی او څه کول دی او څه نه کول دی. دې دپاره یو امام او رهبر او رهنما او پیشوا د قرآن عظیم شان دی. نن چې موږ او تاسو او امت مسلمه چې زوال سره مخ دي، د دې وجه څه ده؟ د ټول نه بنیادي وجه دا ده چې موږ او تاسو سره د الله رب العالمین داسې یو عظیم نعمت موجود دی چې دا د زندګۍ هر یو د کامیابی او د کامرانۍ طریقه موږ او تاسو ته ښیي. خو موږ او تاسو د دې قرآن عظیم شان نظام تعلیم، نظام عدلیه او نظام معیشت، نظام خلافت، نظام سیاست، اقتدار، معاشرتي نظام، معاشي نظام، اخلاقی نظام چې کوم قرآن عظیم شان موږ راکړي هغه موږ پرېښي دي، د اغیارو طریقې موږ اپناو کړي دي او نن اغیار لګیا دي، باطل قوتونه لګیا دي په قرآن مجید باندې تحقیق کوي او د هغوی کاروبار، د هغوی معیشت، د هغوی ژوند، هغوی کوشش کوي چې د مسلمانانو چې کوم طریقې دي هغه اپناو کړي او هغوی په مخه لګیا دي ترقیانې کوي او امت مسلمه او مسلمانان زوال پذیر دي، د غلامی او د بے حیثیت ژوند تیرې لګیا دي. د دې وجہ سے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہو گئے تارک قرآن ہو کر. قرآن عظیم الشان هذا بلاغ للناس، دا قرآن پیغام دی د خلکو لپاره، ولینذروا به او چې ویروي په دې سره خلک، وليعلموا او چې دوی پوه شي انما هو اله واحد چې بشک